کوم کس چې اعتکاف ته ناست دی نو هسې د لاس انځلو دپاره خولې انځلو دپاره د مسجد نه بهر ته راوتی شي او که نه. نو جواب د دې دا دی چې د هسې لاس انځلو خولې انځلو دپاره دی بهر ته نشي راوتی. اوس دویمه خبره دا وایي چې آیا په صابون پکې لاس پې انځلی شي که نه. نو کله چې دی اوداسه له راوځي یا غسل له راوځي نو دی که ورسره په صابون انځي یا لږ معمولي لیټ کېږي هېڅ مسله نشته. نو د غسل په وخت کې او د اودس په وخت کې جلدي کول پکار دي. که لږ معمولي لیټ شي یعنی لاس انځي یا خپې په صابون باندې انځي یا مسواک ورسره کوي لږ سات هېڅ خبره نه ده. خو که چېرته دی قصدن د لاسو انځلو دپاره یا خولې انځلو دپاره د اعتکاف نه راوځي د مسجد نه راوځي نو دا اعتکاف به فاسد کېږي. دا به دوباره بل کال له بیا د اعتکاف کوي. دا اعتکاف به څه شي دا به مات شي دا به فاسد شي. نو د هسې راوتونه د هسې لاس خولې انځو دپاره راوتل نه دي پکار بلکې د ضرورت دپاره د اودس دپاره چې راوځي نو په هغې وخت کې د دې ورسره صابون هم استعمال کړي د لاس خولې وینځلو دپاره مخلاص انځلو دپاره. خو ها که هسې راوځي نو د اعتکاف به فاسد کېږي. د جمعې د غسل لپاره او هسې د ګرمۍ د غسل لپاره د دې دپاره هم نه دي راوتل پکار دی سره اعتکاف ماتېږي. او کله چې غسل جنابت فیښ شي نو د هغې دپاره به راوځي هسې به نه راوځي. بقایا نور صورتونه هم ځان دپاره نه دي اختیارول پکار لکه هسې به یې سره راوځي نو لس ورځې وغیره حشره ده دا په مسجد کې تېرول پکار دي. دا سنت اعتکاف دی نو صحیح طریقې سره د دې خیال ساتل پکار دي. صحیح شو جی. جزاک الله خیر.